الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درد للحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. زمون سخکال نن موم درس دی. صفحه نمبر 20 ده. مقاله درد للحاد ده. د کوپرنکس اصول اربعه به بیانو. دوستانو موږ پرون وضاحت کړو چې واضح د علم الفلکیات د جدیده دوستانو دا مغربي اقوام چې دا کوپرنکس غني موږ په دې وضاحت کړو چې موږ هغه مسلمانان فلکیاتدان ذکر کړي استاد ته مخکینه درس ورسپهوري. اوس کتاب ته متوجه اوسئ چې د کوپرنکس چې دوی د حیات جیده باندې غني بشري غني د اصول وضع کړو څه کړو د اصول وضع کړو هغه اصول تاسو ته بیانو. زمونږ د دې نه مقصد څه شی دی؟ د فلکیاتو نه سنا سم مقصد زمونږ دا دی دا زمونږ موضوع د الحاد ده. په الحاد کې به دوی درسته د ایولوشن نظریه د ارتقا ده، د بیگ بینګ نظریه د کائنات د تخلیق د کائنات د ابتدا ده. ایولوشن کم د ارتقا وي د انسان ابتدا ده. زمونږ ابلش په دې مناظره وا منګه ملحدینو ته دا یو پیغام کې اوس چې موږ اول انسان وخه وي چې اول انسان څوک، اول انسان په کومه ژبه خبرې کړې دي، دا اول انسان څونه عمر، دا اول انسان د کوم قوم سره تعلق ساتي. موږ له الله وضاحت کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل مخکې ویل تعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی موږ ته وایي چې انسانانو ما تاسو د یوې ښځې یو سړي پیدا کړي. موږ له خپل ډېټا مربه وجعلناکم شعوبا وقبائل ذاتونه او قبیلې ما تاسو پیدا کړې استي. لکه د حضرت آدم علیه السلام جبه چې و عربي و وعلم آدم الاسماء كلها. حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی ټول نمونه وښودل. اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم مخکې وایي علم الانسان ما لم يعلم. الله تعالی انسان ته علم ښودل چې بس نه پوهېدو. دا خو موږ له پته ولګېده چې موږ انسانان یو. صحیح. کله چې الله تعالی فرشتو ته وویل چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه خلیفه پیدا کوم، نو بیا یې هغه نومونه ورته وښودل. نو بیا الله تعالی فرشتو نه تپوس وکړو فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. راکړئ دا خبر کم خبر چې حضرت آدم علیه السلام کومې خبرې وکړې په عربۍ ژبه کې وکړلې. دوستانو دا ګور عربي ژبه موږ ته معلومه ده چې آدم علیه السلام په عربۍ ژبه کې خبرې کړې. ملحدینو سره د دې جواب نشته دی. دوستانو ملحدین به ادا کوي هغه دغه به کوي چې اول وایي دی به خلکو اشارې کولې بیا وروسته ژبه په مزه مزه ایجاد کوله. موږ وایو نه، الله قرآن کې ذکر کړی دي. الله تعالی د آدم علیه السلام د ژبې زده کړې وي او هغه نه وروسته دا ژبې منتقل شوي د روسانو قومونو ته. نو موږ وایو چې تاسو به دغه پیژنئ، ارتقا به پیژنئ. دغه شانته کې دا جید چې فلکیات دي دا به پیژنئ. څه به کوئ؟ دا به پیژنئ چې څه ناڅه د دې سره تاسو واسطه نو تاسو به د الحاد په موضوع څه کولی شئ. پوهېږئ به دوستانو که په دې موضوع نه پوهېږئ بیا به تاسو جواب بدلله مشکل وي. عبارت ته متوجه اوسئ. د کوپرنکس اصول اربعه بیانوه. د کوپرنکس اصول اربعه. کوپرنکس تاریخ پیدایش څو دی؟ لکه کوپرنکس کله تیر شوی دی؟ پرون موږ ویلی پرونی درس کې کوپرنکس کله تیر شوی دی؟ ولې نه یادوئ؟ سبق هفته کې یو پیریډ دی ولې یادوئ؟ ولې راله خړ خړ ګورئ؟ ځوانانو غټ غټ یې درته لیکلي دي په دې 20مه صفحه باندې 1473 کې نو پیدا شوی. نو خو لږ ګورئ کتابونه قربان هم شوه. یو کتاب دی، یو پیریډ دی، دوره هم ضرورت دی. په سوشل میډیا کې ټول هم دغه خبرې دي. د ارتداد فتنه در باندې را روانه دی. کلک ملا وتړئ علماو وایي چې دستار تړي څه وایي چې دستار تړي 1000 دي خو ماله د دستار یو څو سړي پکار دي. کوشش کوئ دستار هر سره تړي خو چې تاسو څه وشئ چې هلته نه لاړ شئ فارغ شئ چې تاسو څه کالج یونیورسټي او هلته ستاسو باندې کوم پروفیسران کوم سټوډنټان په تا باندې اعتراضات کوي چې ته خو دې نه خبرې چې ته ورته وایې چې د کوپرنکس دا په 15مه صدۍ کې تیر شوی دی 1483 کې 1473 کې. هغه ستا دی قال الله قال رسول ته تا د جاهل وایي په دې خبره څه وایي؟ جاهله. قرآن او حدیث موږ ویلی دی موږ د دې د جاهلانو په نسبت ګوري
خو ته ورته وایو چې مارټن لوتر دا د پروټسټنټ تحریک آغاز کړی دی هغه به درته داسې به ګورو ته په هیومنیزم خبره وکړه ته په سیکولریزم ته په کیپیټالیزم ته په دې خبره وکړه زه به وایم چې والله دا پروفیسران به تا نه متاثر کېږي چې ملا خو پکې دا دی دا نور خو نه پوهېږي دا بجلیګر رحمت الله علیه خبره دی چې پاسېږي موږ له څه وایي موږ له جاهلان وایو نو تاسو خو دا اصطلاحات خو زده کړئ چې دا خلک څه شي دا خلک به څنګه پوهوي دوستانو مخکې شابه بس عبارت شروع نو د کوپرنیکس تاریخ چې دی 1473 کې پیدا شوی دی ښه د کوپرنیکس اصول اربعه کوپرنیک د خپل نظریې بنیاد په څلورو اصولو باندې مرتب کړو اول تمام اجزا په فضا کې د څلور اصول ذکر کړی دي څلور دوستانو اول اصل دا چې تمام اجرام په فضا کې دا معلق دي دوستانو دا نه راغورځېږي دا غیر چاپېره بس ګرځي که اوبه دې خوشې کړلې دوستانو اوبه به روانې وي ځمکې ته دا نشي راتلی چې څه وشي په یو سیاره باندې پرېوځي بس په هوا کې به روانې وي اول دا اصول دویم د نظام شمسي مرکز زمان د نظام شمسي مرکز د انمر دی مخکې عیسایانو ویلو چې مرکز مکه ده په دې باندې دوی دلایل ویلو چا به چې د دې عقیدې خلاف کول هغې له به څه ویلې سزا به ورکول ورته ویل ته بدعتي شوې څه شوې بدعتي شو په دې کې ګلیول دې باندې توبه ایستې وه په اخره کې به توبه وایسته د خپل نظر نه کوپرنیکس ویل یاره زما د پلار دې توبه ما معاف کړو مولیان ډېر زورور وه پادریان موږ نه دا دی تاسو ته وایي چې عیسایي دا به تاسو ته وایي چې مذهب همیشه د ترقۍ په لاره کې خنډ دی ته به ورته کوم وایې عیسایي خود ساخته مذهب دا کار کړی دی کوپرنیکس باندې د بدعتي فتوا ولګوله یو چې و هغې ژوندی په ورته وسوځو ګلیلي عمر قید کو او دا ورته ویلې مو وایي چټ د په ما به د بدعتي فتوا ولګوئ خو را روان وخت به د ټول بچیان ملحدان کېږي څه به کېږي نن ټول یورپ الحاد طرف ته روان دی ولې هلته بایبل دی بایبل خود ساخته مذهب عیسایي دی بایبل خود ساخته کتاب دی بایبل هغه انجیل نه دی کوم چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی دوی دا ځان نه لیکلی دی قربان هم شمه دې سړي وویل چې مرکز دا کوپرنیکس هم غلط دی او عیسایان هم غلط دي کوپرنیکس ویل چې مرکز څه شی دی لمر دی خو لیکن اسلام څه ویلو مرکز سره نه اسلام څه ویلو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز دا انور روان دی والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون الله چې کله موږ د کائنات پیدا کړو ورځ په ورځ وسیع کیږي دا په شلمه صدۍ کې اوس دا په 15مه کې تیر شوی 1500 کاله پس د اسلام عقیده ثابته شوه ساينس ثابته کړه چې په کائنات کې څه نشته مرکز نشته دی د ویلو چې مرکز او د ویلو نور ولاړ دی اسلام ویلو نور روان دی څونه چې ساينس ایجادات کوي زبرته به تبالا وجد دا موضوع او تبالا وجد بصیرت مسلمان عقلی طور تقلیدي بنه څه به استاد د جسم یو ذره ذره به د دې د ورګوي کې چې الله موجود دی حساب او کتاب څو جرات موجود دی او جهنم موجود دی نو دا ویلو چې تمام اجرام په فضا کې معلق دي د نظام شمسي مرکز مر دی دریم ځمکه محوري حرکت کوي د کوم په وجه چې آفتاب غروب او غروب کیږي ځمکه دوستانو د ویل چې ځمکه په محور کې ځمکه حرکت کوي 24 غنټو کې دا یو چکر پوره کوي څه کوي په د سره دا مر راخېږي په د کې طلوع او غروب کیږي دوستانو هغه شانته کې یو څلورم نمبر ځمکه په خپل مدار کې گردش کوي د دې په وجه دوستانو څلور موسمونه پیدا کیږي دوستانو راځي د فلسفي تعریف بدل سو کو دوستانو فلسفه د یوناني ژبې لفظ دی کلمه یونانیه بمعنى العلم والحکمت عبارت شروع کو زر زر وشا بس د فلسفي تعریف کلمه یونانیه بمعنى العلم والحکمت مرکبه في من فعل بمعنى الايثار والحب من سوفا بمعنى العلم والحکمت فلسفه د یوناني ژبې لفظ دی په معنی د علم او حکمت سره دا مرکب دی د فعلن او د سوفانا فعلا په معنا د همدردۍ او محبت سره راځي او صفا په معنا د علم او د حکمت سره راځي په شروع کې د فلسفې دا لفظ په حقیقي معنا کې مستعمل بیا دا د علم په معنا د علم الهیات یعنی د علم وحی په مقابله کې استعمال شو یعنی غور او فکر کولو سره د سيزونو حقیقت ته رسیدو لپاره مستعمل شو او اوس دا د مختلفو معنو سره راځي فلسفه په مختلفو معنو سره اول لکه د چا نظریه یا د کوم جماعت عقیده او نقطه نظر لکه دا د ډاروون دلته ډاروین هم وایي ډاروون نظریه د ارتقا ده چې دا وایي انسانان دا تخلیق نه دی شوی دا یوې نوی نه بلې نوی ته وړي اول د دوی پلانانو
د دوی مشران په اوبو کې بیان سره یو ځای بیا دوی بر راووتل څه وشو بیا په مزه مزه شادوګانو دا چمپینزي چمپینزي بنماز ګوریلا دا د دوی د تر زامن دي د چا زمونږ نه دي ښه دا د ملحدینو د دې دا د هغوی د تر زامن دي بد بسه کوو په شادوګانو باندې نو دا د ډارون نظریه د ارتقا لکه د مارکس کارلر مارکس د 1808 کې پیدا شوی غالبا 1808 کې د نظریه د اشتراکي نظام باندې د داسې شری اشتراکي نظام باندې ګوره کارلر مارکس دې در نه اورم دا اول دا چې دا د باندې افلاطون دا نظریه پیش کړی و پوه شوې خو بیا اوس په جدید دغه د خپل باندې ملحد وسوق کارلر مارکس دا نظریه لکه څنګه ته توجه ته نه سب کې نه صحیح کې کارلر مارکس دا نظریه دوستانو بیا دا لیلن نافذ کړ په روس کې دوستانو دا خپل باندې ملحدو د اشتراکي نظام دوی سي دي یو معاشي نظام دی یو سیاسي نظام دی دا به سبا ته پوس کوم را روان زیارت جهاد نو 10 کیوال خو لس روپۍ نام زور به نو باسم د کارلر مارکس د اشتراکي نظام دوی سی وی یو معاشي یو سیاسي معاشي نظام ته دغه ویل کېږي کمونیزم څه شي او هغه ته معاشي نظام دی سوشلیزم وایي څه شي سوشلیزم د کارلر مارکس د اشتراکي نظام دوی سي دي دا وروسته تفصیل سره روان دي صرف لږ بیانومه دوی سي دي کمونیزم سیاسي نظام دی سوشلیزم دغه نظام معاشي نظام دی یورپ ته راشم په یورپ کې یو سیاسي نظام دی یو معاشي نظام دی تا بدن اورمه په معاشي نظام د هغوی سیکولریزم دی چې دی معاشي نظام کیپیټالیزم دی کیپیټالیزم او سرمایه‌دارانه نظام دی ته ویل کېږي دا څلور خبرې په یاد ساتئ ښه نو دلته د مارکس نظریه یا د سټالین فلسفه او داسې نور نو اوس فلسفه په مختلفو معنو سره استعمالېږي لکه اول د چا نظر یا د کوم جماعت عقیده یا نقطه نظر لکه د ډارون نظریه د مارکس نظریه د سټالین نظریه وغیره مخکې ځه دویم نمبر دویم د کوم څیز حقیقت د پیژندلو لپاره په منطقي انداز سره بحث کولو ته وایي یو شی پیژنې ته په منطقي انداز بحث کې راځه په فلسفه در سره ثابتو هر څه د پاره سبب د کائنات لپاره سبب څوک دی چې الله نشته ته وي دوستانو تاسو چې ویری چې چرته آبادی وي هغه نه وروسته څه موجود وي ذهن به موجود وي چرته چې تا آبادی په نظر راځي د دې نه وروسته یو کریټر موجود وي الله موجود دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله مصور دی الله تخلیقار دی د الله په خزانو کې نه د فنګر پرینټو کمیشته د الله په خزانو کې نه د شکلونو کمیشته د الله په خزانو کې ته د انسان جسم د لپاره چې کوم لوازمات دي ټول کمیشته د انسان د دې لاس فنګر پرینټ د دې نه جدا دي ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا الن نجمع عظامه آیا چې زمونږ د اډوکې وراسته شي دا به بیا راژوندی کېږي الله وایي بلا قادرین علی ان نسوي بنانا موږ په دې قادر یو چې موږ به دا ستا بنان تا ته درکو په دې بنان کې څه شی دي په دې کې فنګر پرینټ دی انسانه دا قرآن 1400 کاله مخکې وایي چې دا بنان ستا بنان به تا ته ملاویږي مطلب دا ستا شناخت به تا ته ملاویږي چې فنګر پرینټ دی مراد نو دوستانو په منطقي انداز په اسلام ثابتولو ته فلسفه وایي منطق زده کوي منطق سره شوق وکړي صغرا کبرا نتیجه جوهر او عرض دوستانو کاز او افیکټ علت او معلول دا چې څونه په دغه دي دوستانو اصطلاحات دي دا سره زده کوي دوستانو تصور د باری تعالی د تصور اقسام دي تصور بالکنا تصور بکنی تصور بالوجه وایي څلورم کم یو دی 12 روپۍ نه تصور به وجهي دا به زه کوم در باندې په زور باندې زه کوم تاسو ما سره وخت نشته ها دوستانو مطلب د منطق شوق وکړي زما خپل شوق دی نه یادېږي ریږي بار باندې ځان سره وایي قربانه حقیقت پیژندلو دپاره په منطقي انداز سره بحث کولو ته وایي څه شی فلسفه دریم نمبر چا به زر دریم کوم یو فن یو منظم شکل او عقلي انداز سره پیش کولو ته وایي زر شابه تیز چې موږ زر سبب څلورم منطق اخلاقیات جمالیات حسن شناسی او ماورا طبیعت علوم د لپاره استعمالېږي پنځم د معقولاتو د وجود عقلیه د بیان لپاره استعمالېږي فلسفه اوس د یونان د حکمت لپاره خاصه نه ده البته چې کله مطلق وویل شي نو بیا ته خاص د یونان حکمت مراد وي د حکمت تعریف د حکمت تعریف
علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. حکمت هغه موجودات او واقعات د احوالو نزان خبرول او خبرولو توای کوم چې د نفس الامر کې موجود وي په اندازه د انسان د طاقت سره. د حکمت په دوه قسمه باندې عملی او نظری. اول حکمت عملی عبارت دی د هغه حکمت نه کوم چې بحث کوي د موجودات حقیقیونه او هغه موجودات زموږ په اختیار او قدرت کې دي لکه منځ کول او نور اعمال کول. دیم حکمت نظری هغه موجودات دي د کوم حقیقت پیژندل چې زموږ د اختیاراتو نه بهر وي لکه اسمان ځمکه حیوانات نباتات جماعات او غیره. د دې حکمت مقصد دی چې د قوت نظری یعنی د عقلي علومو په ذریعه انسان دا وپېژني. تعریف د علم دوستانو دلته لږ صبر وکړئ. موږ وایو چې حکمت د حکمت نه څه مراد دی. نو حکمت موږ ویل چې حکمت په دوه قسمه دی، یو عملي دی یو نظري دی. حکمت عملي عبارت دی د هغه حکمت نه په دې کې بحث کېږي د موجودات حقیقي نه دوستانو، او هغه موجودات دوستانو چې زمونږ په قدرت کې وي لکه دوستانو مونځ کول نور اعمال کول. او حکمت نظري اوس د هغې پیژندل زمونږ د اختیار نه بهر دي. هر یو انسان کوشش کوي چې د حقیقت وپېژني، خو تر اوسه پورې د کائنات رازونه چا نه دي معلوم کړي. اول دوی هیبل ټیلیسکوپ پر فضا ته لېږلی و. هیبل ټیلیسکوپ ایډن هیبل د بیگ بینګ نظریه په ثابته شوه، د کائنات کې مرکز نشته دا هم په ثابته شوه، دا نور روان دی دا هم په ثابت شو، ډېرې نظریې هغه ثابت شوې. اوس د جیمز ویب ټیلیسکوپ ولېږلو څو د شپږ کاله شپږ کاله بره ولېږلو جیمز ویب ټیلیسکوپ. اوس هغه معلومات کوي، هغه معلومات ته راغلي پته نه لګي چې نور څه موجود دي کائنات کې دوستانو. 50% خو دوی وایي چې ډارک میټر د تاریک ماده ده چې توره ماده ورته په پښتو کې دا موجود ده. تاسو نشئ لیدلی، څه نشئ کولی؟ زما او ستا مثال او د دې ځمکې مثال د یو ذرې نه هم کم دی. ته چې کله په دې کائنات کې سوچ او فکر کوې ته به سوې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. یا الله دا هر څه تا بې پیادین دي پیدا کړي. دوستانو ډېر ښایسته بحث دی دا چې اوس ویو نو دا موږ په یو میاشت کې ولاکه دې نه وځو. الحاد دا موږ د علم تعریف د علم دا ممکن دی او که ممتنع دی او که متاثر دی او که متیسر دی دوستانو. دا وی مخکې ځو که بس څه وکړو. تعریف د علم تعریف پکار دی چې موږ وپېژنو. څه د منطق اصطلاحات دی چې موږ تاسو د دې لپاره ذکر کړي دي دوستانو چې تاسو ته پته ولګي. آیا د علم چې یو تعریف ته کې اول یو څیز چې ثابتېږي په څه سره ثابتېږي؟ زموږ اصلي د ملحدینو سره چې کله تاسو بحث کوئ دوستانو دا خبرې به تاسو باندې راځي. عموما درې شیونه دي چې دي درې ذرایع دي چې په دې سره یو شي سړي ته علم راځي. اسباب العلم ثلاثه شرح العقائد تاسو ټول ویل دي. اسباب العلم ثلاثه الحواس سليمه والخبر صادق والعقل بحكم الاستقامه وجذبت. اسباب د علم درې دي. حواس سلیمه 15 حواس لاسونه دي، لاس دی، سترګې دي، غوږ دی، ژبه ده، پوزه ده، سترګې دي. دا 15 حواس چې دي دې سره د یو انسان ته علم حاصل کړي. دویم نمبر عقل دی. عقل څه معنا دوستانو؟ تاسو چې یو چېرته لاړ شئ او تاسو یو ځای وګورئ یو محل وګورئ تاسو به څه دا خود به خود راغلی دی که چا جوړ کړی دی؟ دا کائنات چا جوړ کړی دی؟ دا کائنات جوړونکی لري څه لري؟ ما تاسو ته مخکې وضاحت وکړو چې کوم ځای کې ابادي وي د نو ورته به یو ذهن موجود وي دوستانو. وضاحت مې بالله وکړو. د دې میز په باره کې یا د دې ګیلاس په باره کې د هر څه په باره کې تا ته څلور سوالونه مخکې راځي. اول سوال تا ته ستا حواس حل کوي. ما د حواسو په ذریعه په سترګو مې ولیدل چې هلکه دا خو دغه جوړ دی بس میز زما ماته پروت دی ډیسک دی پروت دی. زما حواسو ما ته د رنګ معلوم کړو. رنګ معلوم شو که معلوم نه شو؟ دا معلوم شو. دویم سوال اوس ما ته زما عقل حل کوي. حواس یې نشي حل کولی. زما عقل څه وایي چې دا چا جوړ کړی دی که دا دلته خود به خوده راغلی ورته پروت دی؟ جوړ شوی. څه وایي لکه نو چا جوړ کړی؟ تاسو دا منئ چې د جاز پرزې دې راجمع شي او جاز دې جوړ شي پخپله؟ نه. دا کائنات څنګه خود به خوده جوړېږي؟ دا عقل مني چې خالقونه لري. دا دویم سوال ماله زما عقل حل کړو څه شی چې دا چا جوړ کړی دی. دریم سوال راځي دوستانو چې دې لپاره د نقل ضرورت راځي. دا چې چا جوړ کړی دی هغه ماته څه وایي چې دا به ته څنګه استعمالوې او څنګه به نه استعمالوې؟ آیا په دې به ته وده کېږي؟
آیا دا به اوبونه محفوظ ساتئ که به نه ساتئ؟ ولې خو دا هغه چې جوړ کړی دی هغه ویل چې ګوره دا کمزوری څیز دی دا به څه کې دا به د اوبو نه ساتي په دې به اوده کېږي نه دا د اوده کېدو دپاره نه دی دغه شان ته کې چې یو موبایل ته اخلي یو لیپټاپ اخلي هغه ورسره یو کتاب را لېږلی وي دا به داسې استعمالوي دا به داسې یو موټر به راواخلو موټر په انجن کې خلک موبلې نه اچوي که نه اچوي اوس یو ملحد را پاڅېږي او هغه وایي چې یاره زه دا اصول نه مروم زه پکې اوبه واچوم څه به کېږي نقصان به کوي که به نه کوي دغه شان ده که دوستانو ډېر سوالونه تا ته نقل حل کوي موږ دنیا کې موجود یو څه یو موږ چې په دنیا کې موجود یو دوستانو نو موږ دپاره الله کتاب را لېږلی دی د هغه کتاب په ذریعې سره به څه کوو موږ به خپل ذات پېژنو کائنات به پېژنو راځو د علم تعریف ته دوستانو په دې کې درې مذهبونه دي دې کې یو جمهور دي دویم پکې امام غزالي رحمت الله علیه دی او دریم امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه بل زه غلط شوی وم رد المنافقه چې د ابن تیمیه رحمت الله علیه دا کتاب لیکلی ما چې امام رازي رحمت الله علیه ما چې بیان اوردو ما امام رازي رحمت الله علیه ویلو بعضې وخت ما تاسو ویلې زموږ د خولې نه الفاظ وځي خدای چې زه خپله بیا بیان اورم بیا یې کوم بیا سړی که نه اشتباه کړي چې چله بیا خو رد المنافقه چې دی دا د ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب دی چا ما تاسو ته ویلو چې هغه امام غزالي نه امام غزالي رحمت الله علیه ښه تعریف د علم ممکن دی او که ممتنع دی او که متاثر دی او که متیسر دی هم وی او سره درې مذهبونه دي پکې وضاحت د لوګو تعریف د علم ممکن دی که ممتنع دی که متعثر دی او که متیسر دی جمهور او امام غزالی رحمه الله باندې جمهور به وي ښه بعض الفاظ ته به سوچ کوئ جمهور او امام غزالی رحمه الله باندې علم نظری دی او که ممتنع علم امام د جمهور او د امام غزالی رحمت الله علیه په نسبت باندې علم نظری دی علم نظری دی او ممکن التحدید دی خو جمهور په څه وایي مگر جمهور وایي متيسر دی اسانه دی د حد د تعریف ډیر اسانه دی خو نظری دی او تعریف یې اسانه دی او امام غزالی رحمه الله فرمایي چې متعثر التحدید دی یعنی د تعریف سخت دی لیکن امام رازی رحمه الله فرمایي چې علم بدیهی دی لیکن ممتنع تحدید دی د علم په تعریف کې درې مذاهب دي اول مذهب د جمهور دی دویم مذهب د امام غزالی رحمه الله دی دریم مذهب د امام فخر الدین رازی رحمه الله دی اول مذهب د جمهور دی د جمهور مذهب دا دی چې د علم حد او تعریف ممکن دی او متيسر هم دی ځکه د علم د لپاره جنس او فصل شته دوستانو جمهور ورته څه فرمایي دا خو نظري دی ممکن التحدید هم دی دوستانو ځکه او متيسر هم دی اسانه دی ولې د علم د لپاره جنس او فصل شته او که نشته دوستانو جنس ځکه شته چې علم داخل دی باندې د څه شي نه د مقولې دی او مقولاتو د عرض نه نو هغه مقوله ورته جنس دی ځکه چې مقولات اجناس دي د پاره د متخپل او د فصل ورته ځکه شته دی چې دا د پاره چا د پاره چې جنس دی دغه د پاره فصل هم دی نو کله چې د علم د پاره جنس او فصل ثابت شو نو د علم د پاره حد او تعریف ثابت شو نو معلومه شو چې د علم د پاره حد او تعریف ممکن هم دی او متيسر هم دی كل ما له جنس فله فصل كل ما له جنس وفصل فله حد كل ما له حد فله متيسر التحديد دا مذهب دغه کتاب د دوستانو د هدایت الحکمت شرح د دوستانو ایزاء الحکمت په نوم باندې شرح د ادب مسعود دویم مذهب د امام غزالی رحمه الله امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د علم د لپاره حد او تعریف ممکن دی خو متعثر دی یعنی سخت دی ځکه چې د دارومدار د حد او د تعریف چې امتیاز د جنس او د فصل وي د عرض عام او د عرض خاص نه او امتیاز د جنس او د فصل د عرض عام او د خاص نه مشکل دی نو د علم د لپاره حد او تعریف راتلل متعثر دی او د جمهور او امام غزالی رحمه الله فنز علم نظری دی او ممتنع تحدید دی مگر جمهور وایي چې متيسر تحدید دی او امام غزالی رحمه الله فرمایي چې متعثر تحدید دی دریم مذهب د امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه شابه دریم مذهب د امام فخر الدین رازی رحمه الله دی امام رازی رحمه الله فرمایي چې علم بدیهی دی او ممتنع تحدید دی ځکه چې حد او تعریف د هغې شی د پاره وي کوم چې په نظري وي او علم بدیهی دی ځکه چې علم مبتدا د پاره د ظهور مبدا د پاره علم ځکه چې علم مبدا ده د پاره د ظهور د نور اشیاء نو کچری دا علم نظری شي او ظهور د علم حاصل شي په حد او تعریف سره نو وجود به د ما بل عرض راشي بدون د معلومه شو چې علم بدیهی ده دا درې اوس راځو اصطلاحات د علم ته
د علم اسباب درې دي. زر در شابس. اصطلاحات العلم. أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمية والخبر الصادق سليمة والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقراء ووجه النسب. أسباب د علم دی حواس سلیمه، خبر صادق او عقل په حکمت د استقراء سره، په حکم د استقراء سره. وجه د حصر دلته اوس بیانې کې دوستانو شابس. وجه د حصر علم په دوه حالات حالاتو نه حالي نبی، یا به د مدرک نه خارج وي، دا علم مدرک نه خارج شو، یا به نه وي. که خارج وي نو خبر صادق شو. کنه ذهن نه دی بار دی، تا ته بل چا خبر درکو، خبر صادق شو. خبر درکو په پتنګ چوک اکسیډنټ شوی دی، تا ته بل چا د مدرک نه خارج دی، خبر صادق شو. او که خارج نه وي نو بیا به د دوه حالات خارج نو بیا به دوه حالات لري پکې، یا به دغه اله ادراک وي او مدرک بنوي، او یا به ادراک نه وي بلکې مدرک بوي. اولنې صورت کې چې کله د اله ادراک وي نو مدرک بنوي، دا حواس نو دا حواس شو. او دویم صورت کې چې کله د دې په عکس وي نو دا عقل شو دوستانو. نو دلته مصنف شرح العقائد على سبيل التسامح عقل مدرک ګرځولې دی. او حال دا دی چې د متکلمینو مذهب دا دی چې عقل او حواس دواړه اله د ادراک دي. مدرک انسان دی د کوم نه چې په نفس ناطقه سره تعبیر کوي. د عقل په ذریعه د کوم څیزونو ادراک چې کیږي هغه ته څه وایي؟ تعقل وایي. شابس زر زر وایي. د عقل په ذریعه چې د کوم څیزونو ادراک کیږي هغه ته تعقل ویل شي. وضاحت: د عقل په ذریعه چې د کوم څیز ادراک کیږي هغه ته تعقل ویل شي. بیا د عقل په دوه قسمه دی. د عقل په ذریعه چې کوم ادراک حاصل شي، کچره ادراک د نسبت خبریا اذعان یعنی یقین نه خالی وي نو تصور دی، او کنه وي نو بیا دا تصدیق دی دوستانو. بس تصدیق په څلور مثالونه دي چې هغه سره د حواس د خلق ختميږي. چې حواس غلطيږي چې ملحدین ته بتا سوې دای برته و چې ماته وخوا چې وخوا خدای ماته وخوا جنت ماته وخوا ته ورته د خودل په نشته سنشته. د دلیل په میدان کې، د ثبوت په میدان کې دلیل چلیږي، نظیر نه چلیږي. دا خودل زبردو خو ستا حواس غلطيږي، سکیږي ستا حواس غلطيږي. په دبا ان شاء الله را روانه رټ خبره کوم. بل د هفته کې تاسو ټول ورځ ډکې کوئ، رټ نه پکې خالي نشته، ولې چې دې کې هوټل ډکې شو.